ابو بکر صدیق رضی الله عنه سي هر مظلوم چې هغه به د وسته خوا ډېر کمزوري او مشرکینو او قریشو به ظلم باندې کوي د به هغه اخیستل او آزادول وي و حضرت ابو بکر ته وایي چې حضرت ابو بکر ای زما زویه ته خو ټول وخت داسې کسان آزادوې چې هغه ټول غریبان وي غریب سړی به تا ته څه ګټه وکړي چې تی آزاد کې هم په یو سخته ورځ باندې تا ته په ښه باندې نه درځي نو ته داسې کوه په غلامانو کې یا په منځو کې چې کوم طاقتور خلک یي څه جایداد والا خلک یي یو څه یې قبیله برابر یي هغه کسان آزادوه بیا به تا ته په سخته ورځ باندې په ښه درځي حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه و خپل پلار ته عجیبه جواب ورکوي حضرت ابو بکر ورته فرمایي چې ای پلار جانه کم شی چې زما په زړه کې دي په هغه باندې ته نه خبر چې دا آزادېتوب دغه مظلوم کسان زه د چیش دپاره آزادوم هغه ما او خدای سره خبر یو حضرت ابو بکر چې کله دا جواب ورکوي الله تعالی د قرآن کریم آیاتونه را نازلوي ګوره د صحابه کرامو په هر عمل باندې په هر کار باندې په هر اراده باندې په هر خبره باندې فورا له اسمانه څخه الله تعالی وحی را نازلوي فورا دغه آیاتونه را نازلیږي فاما من اعطا واتقا کم چا چې اعطا ورکړه د الله تعالی په لار کې خپل مال او جیداد مصرف کو دا د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه شان بیانوي ځکه د خو خپل مال او جیداد د دې دپاره مصرفوي چې مظلوم منځه یا غلام به اخیستی آزادوي به الله تعالی صفت بیانوي فاما من اعطا واتقا چا چې خپل مال او جیداد د الله تعالی په لار کې ورکړو واتقا او تقوا یې اختیار کړه وصدق بالحسنى او په دې اسلام راوړلو باندې دی خوشاله سو د اسلام راوړل و دته خوند ورکړو او د دې اسلام راوړلو تصدیق یې وکړو الله تعالی فرمایي فسنيسره لليسرى دغه کس ته به چې خپل مال او جیداد د دین دپاره وقف کړي او تقوا یې کړي دغه ایمان او تصدیق الله تعالی په وحدانیت باندې محمد رسول الله په رسالت باندې د زړه له کومې څخه منلی الله تعالی فرمایي فسنيسره لليسرى دغه کسانو ته به زه د جنت لاره اسانه کوم دغه کسانو ته به هغه اعمال هغه کارونه هغه افعال اسانه کوم چې په هغو کارو باندې دی ځان و جنت ته ورسوي نو محمد رسول الله او داسې د محمد رسول الله چې کوم ملګري دي صحابه کرامو ته الله تعالی د هغو کارو توفیق ورکوي چې په کومو کارو باندې الله تعالی راضي کېدی او په کومو کارو باندې الله تعالی ودی ته جنت ورکوي واما من بخل واستغنى لیکن هغه کسان چې هغه بخل کړی دی پر خپل مال او جیداد باندې ناست دي واستغنا او هغه استغنا کړی ده هغه تکبر کړی دی د دین دپاره یې زندگی نه ده وقف کړی د هغه شان الله تعالی بیانوي وکذب بالحسنى او د دې دین تکذیب یې کړی دی الله تعالی فرمایي فسنيسره للعسرى هغه ته بیا الله تعالی هغه کارونه اسانه کوي چې په کومو کارو باندې دی و جهنم ته ځي ځکه الله تعالی خو ظالم نه دی الله تعالی هغه څوک جهنم ته بیایي چې د جهنم کارونه یې کړي نو کم چا چې زندگی و دین ته نه یې وقف کړی کم چا ته چې دا دین خوند نه ورکوي په دې باندې د ایمان نه الله تعالی څه فرمایي فسنيسره للعسرى هغو کسانو ته بیا زه هغه کارونه اسانه کوم چې هغه کارونه دوی و جهنم ته بیایي نو حضرت ابو بکر صدیق دغه یو څو مظلوم کسان آزاد کو الله تعالی په قرآن کې تذکره وکړه دا د صحابه کرامو د زندگی حالات دي